زمونږ ډل دی په دغه کې ملکن اخوا یو دوه د انجیوس ښځې راغلې نو ما ته یې مونږ ته یو دوه داسې خبرې وکړه چې ستا نه هم نه هېرېږي او زمونږ نه هم نه هېرېږي ما یاره یو خو مې دا خبره نه هېرېږي مور مې د خدای وبخښي هغه چې مړه شوه نو یو ګاونډی به ویل بهی زه دې مور دی یم بلې به ویل زه دې مور یم بلې به ویل بیا خفه نه شي زه دې مور یم قسم په خدای یو شپږ میاشتې پس بیا ښځه مړه شوه بیا یوې هم نه ویل چې زه دې ښځه یم ما ته وایي ته دا خلک خاندی را خاندی دا راته وایي چې تا د پخپله چې ته غوسه درځي قار مار یاره یو وخت کې خو ډېر قار راشي وایي کوم وخت کې وایي مونږ سره مېلمنې راشي ټولو له غاړه ورکړي او ما له نه راشي په یو ځای کې یو انګریز او یو جاپاني او یو پاکستاني جاپاني دا سر دی وګي ته داسې راښکته کو دا چل کوي او انګریز ورته یې دا څه کې او ورته یې زموږ جاپان ته ور ترقي وکړه ما سره موبایل نشته په خالي موبایل په خالي سر راښکته کو وګي ته جاپان سره خبرې کوي بس هغه انګریز د موبایل نه سیم راوویسته او هغلته موبایل وغورځو او لګیا شو موږ دا د پتش موبایل په خالي سیم باندې خبرې یا پاکستاني دی وخت کې کوتي ورکړي او چیکونه وی نو ټوله ټوټه کاغذ یې راوویست وایي زمونږ ملک ترقي وکړئ ما ته دا اوس ټیکس راغی دا ځکه خپل یو سمندري بیړۍ کې یو بنګالي او یو پاکستاني او یو جاپاني او یو پکې انګریز او بنګالي وایي که تاسو څه شي دي اوبو ته ور واچولئ سمندر ته او ما راوویسته 1 لک روپۍ به راکوئ چې یو به در کوم بس هغه جاپاني ورته د جامو د ګنډلو نری ایستل سمندر ته وویشت بس هغه بنګالي ورپسې ور ودانګل نیمه ګنټه پس ایستن راوویسته دغه انګریز نه 1 لک واخیست دغه جاپاني نه بیا هغه جاپاني ورته د ګړۍ ایستن ور واچول په هغې پسې ټوپ کړی هغې هم راوویسته یو 10 منټه بعد بس هغه پاکستاني ورته د ډسپرینګ ولې ور واچول هغه ورېږي هغه ډېرې چغې ووهلې لدې چټي وهلې خو رامنې یې نه کړه زورې بس چې دی هغه 3 لکه روپۍ د پاکستاني واخیست پاکستانیان ډېر قابل خلک دی خو چا پېژندلي نه دي دا کونیر کې چا جومات جوړو یو یې زه به له پورونه والم بل یې زه به له چې قالینونه والم یو یې زه به له مصلي جانمازونه والم یو کونیر یې پکې راپاڅېد هغه یې زه په ګډې شوړه کوم بل یو سړی دکان کې ناست ناګنه یو بل سړی ورغی ورته ویې ستا د ورځې څومره خرڅ کېږي هغه ورته یې 10 زره یو پس هغه ورپسې کارت راوویسته وایي زه خو د هغه انکم ټکس والی یم هغه ورته یې قسم په خدای ته ورشه دې کلي کې زما تپوس وکړه چې زه په خپل کور مشهور یم څومره دنیا چې دې راوسو کتله قسم مې دی په خدای دا په 10 کروړه روپۍ هم څوک ونه ګوري هم تاسو خلکو بوتل یم څوک بد بوتل یم خو زه یم د دې نورو ملکونو دا غونډه دنیا چې را یو ځای کې ما په ایمان که ستاسو د پاکستان د یوې صوبې برابر داسې ښایسته ملک موږ له خدای راکړی دی موږ خپل وطن رانه و پردي آباد اوس زما یو زوی دی هغه ډبل انګلیش کړی دی ښه نو بیا دې په مردان کې انټرویو اخیسته زه به ښکاره خبرې کوم چې هغه چا ته انګلیش کې انټرویو اخیسته چې ورسره شروع شو ښه دا بنیر نه ملګری راغلی صحابي دی کربابي دی بانګونو ټیم هم دی او یو سټیج مې جوړ کړی دی
چې هغه له ما خپل یو سړی د پونیر والو صحافي لپاره به یو لطیفه فلم ووایم پونیر نه یو کس ته یو سوال ما ته د ډنکې ماشي بوټوګان لیدلي وو په پرچو باندې چې واپس کړي ته تللی خلکو ته یې خبر یې وایي ولې سوال کې خو الیکشن ته ماشي ولاړ پخوا به دا زاړه ټیپونه او زړې کیسټې به وي چې هغه ټیپ ته ولې داسې ټپ ورکړه نو روان به چې دا ټکر اواز باندې ور واچو دا خو ډېر خشته اواز وه بیا راله په شرمونو وشه هغه به څه وي وایي جنازه چې مې د کور نه او وایي چې شیرین یا خبره یې زه په مریم شروعات چې کوم زمو د ډېر ماشومبال مې زه خو ستاسو د کلي د علاقې زمیندار سړی یم په سکول کې په پرچا کې راته په شپږم کې سوال راغلی قائد اعظم کله پیدا شوی ما ورته لاندې لیکلي مې هغه وخت زه نو بیا مې پویا روپۍ ریډو واغوښته ریډو چې مې کولاو که یار هغې کې د ګلنار بیګم ګانه وه موسل خراب و هغه ریډو قرقر کوله زه هغه ریډیو ته غوسه شوم مې یاره چې اوچت دی که باندې ځمکې له دې راوولم نو مور مې رانر والې وي ته کې پردی ښځه پکې ولي هغه یې کې دا پکې ناست هلکه دا خبره چې راته یاده کړه دا نوې پکې چې راوړې څوک چې یې ورکړې نو داسې ډوټي کوي او چې یو درې میاشتې وچلې کې بیا دا شی او چې شپږ اووه میاشتې وچلېږي بیا به شاک درکوي یا به یو ځای ولاړ یم ته پټو درته یې ځوړن کړي بل یو سړی و هغه به ډېر زیات شراب یاره ښځې به سره جنګ کوي چې ته دا ولې څښې یو ورځ یې ښه ډېر شراب وڅښل ته یې راشه چې دا ښځه د باندې پوه نه شي دی لیپټاپ کې ګیم کوه بس ناګناه ښځه راپاڅېده چپړی یې راواغېښله وایي تا بیا څښلي زه به ته ما خو نه دي څښلي زه به دا یې لګیا یم لیپټاپ کې ګیم کوم دی خدای دې غر که لیپټاپ ته پرېښې پرېکیس ته بولو دا شراب یو داسې دلیله نشه ده ما خو تاسو ته وختي غرمه په یو خبره کې ور وویلې چې اولنی قدم د منشیاتو خلاف په پاکستان کې په غونډ پاکستان کې په ټلویزیون کې دا مې راوځپې دی او په لکاو د نشو نه خدای پاک درکړي لرګري نو سړی چې دا شراب وڅښي د ده د خولې نه ټوله ورځ پوهېږي یو هغه شراب یې څښلي په ګاډي کې ناست و سره خوا کې یو مولا ناست چې بس هغه شراب غوږم پرې ورغلي دي دا مولا ورته مسکله باش جهنم ته روان یې هغه ته نه چې زه غوږوان ته روان یم اذان دی او دا به انتظار کوم تاسو لږ تاسو نن قسم په خدای که نه ما دومره غټ پروګرام تاسو لپاره پرېښی که نه چې بس په پټه پرې راته پرېدلی یم نه زه به کښېنم نه زه به ښه تاوېږم بالکل یہ اذان وقت پر اور اذان نه پس پتا سره پروګرام شریک کوي ٹھیک ده